چې دی ټوپک تماچا کلاشنکوف راواخلي او دی لګیایي فایرنګ هوایي شروع چې کوم دی سوي چې دا ګولې به چرته تلي او چرته به غورځېدلي. نړومبې خبره خدا ده چې دومره په هایټ باندې دا ګولې لاړ شي او دا بیا ښکته راغورځېږي، نو ستاسو څه خیال دی چې دا به صرف ګرول کوي؟ نه، بلکې دا به انسان قتلی، انسان به مړ کوي. دې تماچه باندې دا ډز وکړی شو، تاسو لیدای شئ دا کارتوس چې کله په بر باندې روان وي نو د سپیډ بره چې نو دا سلو کیږي، خو چې کله ځمکې طرف ته دی واپس را روان شي دا کارتوس نو د سپیډ واپس په تیزېدو سره شروع شي، مقصد د سپیډ سیوا شي. نو که دا کارتوس چرته د چا په سر باندې ولګېدو نو هغه د دې سره مړ کېدی شي. د دې دومره نقصان دی لکه ته چې په یو کس باندې مخامخ ډز کې، نو د هوایي فایرنګ دا یو غټ نقصان دی. نو مهرباني وکړئ د اختر په شپه باندې هوایي فایرنګ مه کوئ. دو الله کریم حضرت انسان ډیر مقرب او محترم پیدا کړی دی. د دې انسان د مخه الله پاک د کل کائنات ته خشته او ښکلا ورکړې ده. الله عز وجل چې د دنیا د آسمانونه د ځمکې د کل کائنات د ستوري د چرند د پرند د باتات جماعتات پیدا کړي دي، دا الله پاک د حضرت انسان د برکته پیدا کړي دي. که دا انسان یې نه پیدا کو، الله پاک به د آسمان ته نور نه وي نصیب کړي. که دا انسان یې نه پیدا کو، الله پاک به د نور ته رڼا نه وي نصیب کړي. په دې باندې اجماع ده که الله پاک چرته حضرت انسان نه پیدا کو، نو دا ستوري، دا سپوږمۍ، دا هیڅ څیز، دا جاندار وغیره وغیره څومره چې په دنیا کې خوشحالۍ سهولتونه دي، الله پاک به نه پیدا کول. الله عز وجل حضرت انسان پیدا کو، نو د د سهولت د پاره، د د خوشحالۍ د پاره، یا د د زړه د لګېدو د پاره الله کریم د دنیا کې دا ټول شیزونه پیدا کړل. د دې نه معلومیږي دا چې دا انسان ډیر محترم دی، قابل قدر دی، قابل عزت دی او د لوی شان او د لوی مقام مالک دی. په دې وجه باندې د دې انسان قدر ته بل انسان جوړ کو او د دې یو انسان په زړه کې د بل انسان مینه واچوله. وجه د هغې دا ده که چېرته دا مینه، دا محبت، دا خلوص په دنیا کې نه وي، نو دا یو انسان به د بل انسان دشمن وي. خدای تعالی عز وجل د انسانانو په دې زړونو کې د یو بل مینه، محبت، الفت او مودت واچو. زما محترمو، د اختر موقع را روانه ده او په دې موقع باندې اکثر او بیشتر زمونږ ناپوهه ملګري یا داسې به وي ناپوهه بندګانان د خدای تعالی، هغې د اختر د راتلو په خوشحالۍ کې چاند رات مناوي. د چاند رات د مناولو مطلب دا چې دی ټوپک تماچا کلاشنکوف راواخلي او دی لګیایي فایرنګ هوایي شروع کی. د ټولو نړومبې خبره خدا ده چې دا ګولې ستاسو د دې ماشین نه یا ستاسو د دې تماچې نه یا ستاسو د دې ګن نه ووته، نو دا چرته لاړه. خلک خو ډز کوي، لیکن د دې ډز نه بعد بیا څه کېدو واله دي دې ته څوک غور نه کوي. هر بنده دا وایي چې زما ډز لاړو، دا به چرته په پټي کې غورځېږي. دا دنیا ټول پټې پټې دی، دا دنیا ټول بوساړې بوساړې دي، یا دا دنیا ټول میدان میدان دی؟ نه، بلکې الله پاک د دنیا کې دومره انسانان پیدا کړي دي او اوس خو مو تاسو وینو، ګورو، لګیایو چې بھئی مخلوقات ډیر زیات شو. اسپیټال کې لا مخلوقات دي، تاڼه تحصیل کې لا مخلوقات دي، سکولونو کالجونو کې لا مخلوقات دي، بازارونو کې لا مخلوقات دي، قبرستان کې لا مخلوقات دي. نو دا راته ووایه چې دا ګولې کومه چې د ټوپک نه ووته ستا د ضمیر یا ستا زړه چې کوم دی څه وي چې دا ګولې به چرته تلي او چرته به غورځېدلې وي. مخلوق دومره ډیر شو چې ارزه کې موجود دی، نو دا ګولې چې لاړه او دا د چا په سر باندې ولګېده، دا د چا په سینه باندې ولګېده، دا د چا په اوږه باندې ولګېده، دا د چا په لاس خپه باندې ولګېده، نو څه مو خیال دی چې هغه ته به څومره تکلیف رسولي. د ټولو نړومبې خبره خدا ده چې دومره په هایټ باندې دا ګولې لاړه شي او دا بیا ښکته راغورځېږي، نو ستاسو څه خیال دی چې دا به صرف ګرول کوي؟ نه، بلکې دا به انسان قتلی، انسان به مړ کوي. نو دا انسان خو په کل کائنات کې د ټولو نه احترام والا دی. دا خو په ټول کائنات کې الله پاک پیدا کړی د دې دپاره دی چې دی په دې دنیا کې زما د خوشحالۍ، زما د رضا کارونه وکړي. نو حقه د رضا کارونه د کول، دی جومات ته روانو، دی خپل کار له روانو، دی بچو له اوړو ګټلو دپاره روان و، خو ظالمه ستا د دې ګن نه، ستا د دې ټوپک نه وتلې ګولې د ده دپاره د مرګ باعث جوړه شوه. نو تا ته څه افسوس نشته دی؟ زما درخواست دی هغه ملګرو ته چې دی د اختر په شپه باندې هوایي ډزې کوي، هوایي فایرنګ کوي، مهرباني وکړئ هوایي فایرنګ مه کوئ. دغه پیسې چې دا یو ګولې د دې خو ډېر قیمت دی. نن سبا چې ګراني ده هر طرف ته، یوازې اوړه ګران نه دي، یوازې ګوړه ګرانه نه ده، یوازې چای ګرانه نه ده، یوازې سبزي او غوښه ګرانه نه ده، بلکې که ستاسو خیال کړي وي نو دا ګولې هم ګرانه شوې ده. نو چې کله دا ګرانه ګولې تاسو هوایي الوزوئ،
او د خپل خوشاله یا د زړه اظهار دا کوي چې وای زه خوشاله يم د اختر په دې راتلو باندې، نو څه د خیال دی د چا په سر باندې د چا په زړه باندې چې دا ګولې ولګېده او دغه په کور کې ماتم جوړ شو، نو دغه په خفګان باندې ستا زړه نه خفه کېږي؟ دا څنګه زړه دی؟ خوشحالېږي خو لیکن د چا په خفګان نه خفه کېږي. ای د خدای ظالمه، د الله نه لږه یره وکړه، د خدای تعالی نه لږه شانتې لږ احساس په ځان کې پیدا کا چې ستا دا ګولې لاړه او دا د یو مؤمن مسلمان کور کې د غمونو باران راوستو، د پریشانو تیرې راوستي، د دکونو د دردونو سیلابونه راوستل. مهرباني وکړه دا خپل ګولې د دې قیمت واخله چرته جمعات کې ورکا. ای جمعات کې نشي ورکولی چا یتیم مسکین محتاج لې ورکا. الله پاک بستا دا خوشحالي، دا د زړه خوشحالي ده، دا روحانی خوشحالي ده. د دې خوشحالي اندازه به تا ته الو لګي کله چې ته د تور تم تور خاورو لاندې ورشي. نو مهرباني به وي د دې اختر په دې شپه باندې د دې ډزو نه د پرهیز وکړي شي. او که یو انسان وایي چې زه زړه خوشحاله کول غواړم، نو د بل زړه ولې نه خوشحاله جون خو هغه چې انسان یې د خپل ځان د پاره نه د بل د پاره تیر کی. خیر الناس من ينفع الناس، د جناب پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې کوم انسان د بل انسان په کار راغی نو دا د ټولو نه زیات نفعمند انسان دی. په دنیا کې د ټولو نه بهترین انسان هغه ګرځولی شوی دی چې د بل انسان د بل مسلمان په کار راځي، نو د بل چا په کار ولې نه راځي؟ او دا به څنګه په کار راځي چې ته د دې ګولې پیسې واخلې، ای دا ګولې خرڅه کړې په چا باندې، چلو چا باندې خرڅه کا او د هغې 10 روپۍ 100 روپۍ که دا نشي کولی د زړه سکون غواړې ستا په جیب کې 10 روپۍ دي 15 روپۍ دي ته دا واخله او دا چا غریب مسکین محتاج له ورکه، نو الله پاک به ستا زړه ته دومره سکون نصیب کی، دومره خوشحالي نصیب کی. زما دا ایمان دی چې داسې خوشحالي به په دې ډزو باندې تا ته نه نصیب شوي. او که ستا په زړه کې دا راځي چې ما سره په جیب کې پیسې نشته، نو تشپاڼیا د چا کور ولې روانې، تشپاڼیا خدای تعالی ولې ناراضه کې، نو تشپاڼیا ولې د الله پاک د ناراضتیا کارونه کې. بیا تشپاڼیا چې په جیب کې د 10 روپۍ چاله د ورکول نشته یا د دې ګولې بقدر صدقه خیرات نشي کولی، نو ظالمه د چا کور مروانه وا او د چا بچی یتیمانان کوما او د چا بیبیانې کونډې کوما. الله دې مونږ ټولو ته پوهه نصیب کی او خدای تعالی دې مونږ ته د زړه حقیقي خوشاله په نصیب باندې وګرځي.